حدیث مبارک کے راضی الوالد اوسط ابواب الجنہ پلار د جنت د دروازو نه مینځنۍ دروازه دا خو مینځنۍ دروازه د جنت. نبی علیہ السلام وی کزان له حفاظت کوي او کو سایه کوي خپل د خوخه ته کور ترادت نشه او پلار ته نظر وکړه په دې نیت چې دا زما د جنت د دروازې مینځنۍ دروازه مې ده ته بچری د پلار بی احترامي ولې دا په دې نظر پلار ته کتلی نه دي چې دا د جنت د دروازو نه مینځنۍ دروازه. حدیث مبارک کې راځي چې کم تک سبا په وخیږي رڼا شي رڼا دې خوشحاليږي مور او پلار جدا کړي خپل خزا بچو سره خپسول کی سبا په وخیږي خو خوشحالي سحر نوې کپڑے واغوندي او دکان ته رواني او خبر نه وي تاسو نه خبر څه کړه ال تمور او پلار خپدي. حدیث مبارک کې راځي چې په د سبا رڼا وخیږي مور او پلار دواړه خپي دو دروازې ورته د جهنم نه کوله نه خبر نه دی بازار ته رواني خوشاله کپڑے نوې اغوستي او خوشاله تازه رواني خبر نه دی په دې حالت کې مرګ راشي نو دو دروازې راته د جهنم کوله چې یو رضای یو خپي. حدیث مبارک کې راځي یو دروازه د جهنم نه کوله او چې سبا کې مور او پلار در سره کور کې دي خدمت یې کوي او خواله لاړ شي لار دکان ته زما مور کاروبار لازم سبا چې الله دې روح جوړ راولا. حدیث مبارک کې راځي دو دروازې ورته د جنت نه کولاوي دوا دې غریب ولي نه دې عجز ولي نه د دې جامع خراب ولي نه او چې مور او پلار رضای نو دو دروازې د جنت ورته. جهاد څومره لوی عمل دی جهاد. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي الله حبیب جهاد لزما جهاد لزم وی احی والداک مور او پلار دي ژوند دي وی او ډول ژوند دي خو جهاد لزم وی فجاهد فیهما ورشا د مور او پلار خدمت کوا تا ته د جهاد عمر اجر ملوي. څومره لوی سرمایه ده مونږ نه راولي ځای کېږي چل څه شوی دی پلار قصور څه کړی دی مور قصور څه کړی دی مور دا قصور کړی دی چې ته یې په ګېډه ګرځولی مور دا قصور کړی دی چې تا له یې پی درکړي. حدیث مبارک کې راځي یو کس راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي من احق بحسن صحابتي الله حبیبه خسلوک شروع کوما خسلوک د چانه شروع وکما خسلوک د چانه شروع کوم وی امک د مور وی ثم من وی بیا د چانه وی امک د مور وی ثم من باغی پسې وی امک د مور بیا ورته وی ثم من بیا وی ابوک د پلا درې سره ورته مور یاد کړل او سلورم ځل کې پلا ولی سکا مور دسی درې تکلیف برداشت کړي چې هغه پلار نه دی مور ته نخو لس میاشتې په ګېډه ګرځولې ته خو یو ډک منګې غاړې ته واچوه وایي ګرځوه یو میاشت بیا ستا د ولادت تکلیف بیا یې تا له پی درکول درې تکلیفه دا مور برداشت کړي دي. ځکه نبی علیہ السلام وایي امک ثم ابوک په څلورم ځای وایي پلا مور څومره دوی تکلیفونه برداشت کړي. احادیث مبارکو کې راځي یو صحابي خپل مور په اوږه اغوستې ده په اوږه او د بیت الله نه طواف کوي خپل مور یې په اوږه اغوستې او د بیت الله نه یې طواف وکړو راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي الله حبیبه ما به د مور حق ادا کړی نبی علیہ السلام ورته وایي او چې ته کله پیدا کېدې ستا په پیدایش کې د مور ته کم تکلیف میلاو شوی او د یو سیکنډ یا د یو منټې د یو ساعت حق باندې ادا کړی د یو ساعت د معمولی غونډې ټیم حق باندې ادا کړی چې د مور باندې طواف په اوږه باندې و تا نن د مور څه حق ادا کړی څه دي کړي څه تا د پلار څه حق ادا کړی ووایه که نه څه چل دې کړی تا د خپل پلار بیمار شوی نه دی
تا خلا بینزو لس کاله د پلار خدمت نه دی کړی، تا لا بینزو لس کاله د مور او پلار بولو براز نه دی ګرځولی، الا تا ته محتاج شوی نه دی، تا لا خدمت نه دی کړی، نن ورته ستاسو سترګې سرې دا چې هغه بیمار شي، دا چې هغه ستا محتاج شي، ته د ده نه نه پیدا یقین وکړه چې لیدلي دي چې الوات دې نه کرکه کوي، یقین وکړه لیدلي دي چې الوات وایي دا زموږ مزدور راغی، دا مو لیدلي پلار ته مزدور وایي، پلار دا بچی به آخرت وي، دا بچی به څه وایي چې زه به قبر ته ځمه، قبر به زمئ، آخرت به زمئ، دا خوبونه دې نه دي، دا خوبونه دې نه دي، نه قبل الله عبادت په لیلة القدر په شپه په جومات کې ناست دی، اعتکاف ته ناست دی، خو چې مور او پلار خفه دي الله وایي نه یې قبلوم دا اختر را روان دی. تاسو کې چا چا به پلارانو له جوړې اغوستي، چا چا به پلارانو له جوړې اغوستي، څه ووایم یو څو کسو به اغوستي، موږ ورته وایو پلار له جوړه واله، وایي مولي صاحب ما ته وایي نه نو ولې وایي راته که نه، ولې دې کمیږي چې وایي ما ته ووایي، دې کمیږي چې ما ته وایي زه به والم که نه، زه ورته وایم ته چې د 2 کالو وي نو تا خبرې کولی شوې وي نه، وایم تا د اختر له جوړه چا اغوستې وي پلار، وایم تا پلار ته ویلي وي نه ما خبرې نشوې کولی، نو زه وایم پلار به نه وي او ته ورله واله، پلار به نه وي تا خبرې نشوې کولی، تا د پلار اغوستې، تا خبرې نشوې کولی او تا له مور جوړه اغوستې ده، تا خبرې نشوې کولی پلار ستا انتظام کړی، دا یو پلار دی 5 بچي به ساتي، او دغه 5 بچي چې راورسي یو ته وایي دا ستا پلار دی، بل ورته وایي دا ستا پلار دی، یو تپاس کي بل تپاس ټیلوي پلاران، پلار به جاړي نه، د پلار به ګیله نه پیدا کېږي، پلار ته هغه وخت را یاد شي چې دا بچي راکوټي وو، دا بچی راشي د پلار د یک طرف دانګي، یو وایي زما ابو دی، بل وایي زما ابو دی، بل وایي زما ابو دی، د وړو پې جنګ دي، نو پلار ډېر خوشحالي وي ماشاءالله ډېر شي بچي مې دي په ما جګړې کوي، سب خوشحالېږي، نو چې بچي ځوانان شي نو یو وایي دا ستا پلار دی، بل وایي ستا پلار دی، نو هغه پلار غلی ورته په ژړا شي، وایي یو هغه وخت و چې په ما به بچو جنګ کوو چې دا زما ابو دی، نن مې یو ته اخواولي او بل مې بل ته اخواولي، وایي دا ستا پلار دی، بل وایي دا ستا پلار دی، نو پلار به خفه کېږي نه، مور به خفه کېږي نه، د پلار او د مور ګیله په ځای ده، دا یاد ساتئ، د مور او پلار د خیرو نه ځان بچ کئ، یقین وکئ چې په دې خپلو سترګو مې ولیدل ومې لیدل ما ولیدل، زما څه عمر دی، ما په دې کم عمرۍ کې ولیدل لتې بیا ټکولې دي، لتې 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 ټکولې، کوکې وهلې دي کوکې، چې د مور او پلار خیره ورپسې شوې ده، دا ګورئ دې نه ځان ساتئ. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه لیکلي دي، هلک ناوخته راغی سوی، مور ورته وایي ولې ناوخته راغلې، جګړه شوله، مور نه یې لته راپرېښوده، مور ورته وایي خدای دې دا دواړه خپې ماتې کړه چې زما خلاف دي اوچتې، حقه هلک دی، ریل پټلۍ ته وتېرېد ریل ګاډي خواته، وی ریل ګاډی راغی چې ویو نو دواړه خپې ماتې شوې، نو ناڅا پکې وه، خلک ورته راغونډ شوي دی، یو وایي ریل ګاډي وو او دا لږ نارې وایي وایي زه ریل ګاډي نه یم والی، وایي زه د مور خیرو وهلی، زه د مور خیرو وایم، دا ریل ګاډی نه و، هغه سبب جوړ شوی دی او ما ته مور خیرې کړي دي، دا زه د مور خیرو وایم، چې درته خیره وکړه که نه د ځان سره یې درج که درج، که دا قبوله نه شوله او تا گزار ونه سکو نو ما ته وایه، او بیا په رمضان المبارک ته خوشحالېږي او مور د روژه ماتې په ټیم کې جاړي، خیري کوي، پلار خیري کوي، شکر وباسه چې روژه ده او مور او پلار د سره دواړه په درستخوان ناست دي، د دې د لاندې د خپو د لاندې جنت دی او دا مې د جنت دروازه ده. نبی علیه السلام د صحابي راغی وایي د دې مور او پلار څه حق دی، لنډ لنډ مختصر، لکه مونږ سړي ته وایو شارټ کټ، څه حق دی د مور او پلار، په لنډو راته ووایه مولي صاحب، نبی علیه السلام ورته وایي هما ناروک و جنتک، هما جنتک و ناروک، دا دواړه ستا جنت هم دی او ستا دوزخ هم دی، بس یا به دې جنت ته رسئ یا به دې دوزخ ته رسئ،
علماء لیکلي بخاری شریف کې حدیث شته دی سند د بخاری شریف حدیث یو عبادت گزار و جریج نو جریج اب عبادت کو عبادت خانه کې بناس یو ورځ مور رااله आवाज وکړه چې आवाज وکړو نو جریج په مانځه باندې ولاړو چې کله مور आवाज وکړو نو دوی چې مور له جواب ورکړ الته په مانځه ولاړې ما نو مون سمات تک مور ته لاړ په بل موقع بیا مور رااله आवाज وکړو بیا جریج په مانځه ولاړو خپل عبادت خانه کې ناس دې بل اسرائیل دې بیا مور بیا رااله پدریم ځلیا جریج بیا په مانځه ولاړ اوس مور ته خو پته نشته چې زما بچي په مانځه مور خوې چې مال غږ نه راکې مور ته روانه شولا وی جریجا ال دې الله مړک چې خدای در تسود زناکار او خصو مخ نه خو بس مور خیره وکړه مونږ وایو بلارا مور دې چولې ته وګوره چې خیری مکو بچیم تبا کړل بچیم ور کړل د بچوم چې دا سر تندې نه لګي دا ستاسو خیری دي ولي بچو ته خیری کو مور خو خبر نه اب مانسو ولاړو مور ورته وی خدای درته د زناکار او خصو مخ مور ته لاړ چې لاړ مور جریج په عبادت کو د کلی یو سنمان چې نه و د کلی دا ساروی به سره ول اوبا د ټول کلی ساروی د هغه زنانه معشوم وشو واده نو خلق ورته دا معشوم دي د چانه دی رشیا حلوایا دا زنانه ورته وی ویلا مې د هغه عبادت گزار نه دی چې جریج نوم دی او په عبادت خانه کې د عبادت په نوم ناس دی او دا مې دا غن خلق میخا رال جریج د عبادت خانه ونړو سپک ذلیل او رسوا کوي تب د عبادت په نوم ناس او دا کارونه کوي د ناری وی ما زنا نه کړي یو خوخيار سړی واغوي د خبره مو چې دې دور دوی ما زنا نه کړي ای خلق ورته سره څه دلیل دی وی اق معصوم راولې چې کوم د دې زنانه پیدا شو اقز معصوم راوس اې د سلويختي معصوم دی د مور غین کې دی چې جریج ورته مخامخ ودرېد وی من ابوکا بچیا پلار دې سوک ته شاوا د پلار نوم دی الا پما تهمت لګېدلې من ابوکا پلار دې سوک دی یو سو معصومان په سلويختي کې خبرې کړي او پکې دا یو عیسی علی السلام وی من ابوکا چې څنګه ورته جریج وی من ابوکا هغه معصوم خبرې شو زما پلار ته نه زما پلار پلان کې شپون کې دې زدا غنه پېدې ته می پلار نه خلق راوړ شو جریج له بخبو پرې موزه معاف کا ته دومره لوی ولی مونږ دی عبادت خانه ورانه کړله تعالی مونږ د سرو زرو عبادت خانه جوړ دی ورته وی دا ستاسو قصور نو دا زما قصور وی ستاسو قصور به ما ته مور یو ورځ خیره کړي او چې الله دته د زیناکار او خصو مخوف اق خیره ما ته نن راورسید چې د جریج په شان عبادت گزار ته خیره رسي زما ستا عبادت سي چې دومره لوی ولی دی چې معصوم ته وی پلار او خیر معصوم دا په خپل خبرې وکړي او دا غته د مور خیره قبلې ده امون کو جدا کړي خپل بناسي جدا په ګټ کې او د موږ د ډوړې پته مو بناسي ما خام بروجتی رشرو جماعت دین براشه په خیره کې بنه قبلي الله د رضا لپاره د پلاران او مې به جدا کوي دا تاسو چرته جدا کوي ته یې زوینو چې دې د ځان جدا کې دا به چرته زیاده کوم ځای ته جدا کوي چې په خبره نه او دا سي جدا کیږي مقبرو ته روان سیدت ته مونږی رسميږي خخ خدایګانې خخ دا مقبرو ته روان دي دا یو جدایي ولا پورا ده څو جدایي ولا مور دا یو دړ ولا پورا ده دویم دړ مور احترام وکي علماء لیکلي دي یو الک د مور ډیر تابعدار خپل خزي ته وی زما د مور خیال دا په خبره خو ده چې سړی خپل خبر ته وایي چې زما ده زم ستا خیال ساتم ته زما د مور خیال مون خدا نه وایي چې خپل بیبي د سپک وګوري چری زمون دا تعلیم نه دی دا د محراب او د منبر تعلیم نه دی
مونږ وایو د بیبي سره به ډېر ښه سلوک کوي، ډېر ښه سلوک. هغې ته به ځان بدماش کوي نه، هغې ته به ځان نر نر کوي نه، ځان په بار نر کا. نو ته کور بیبي ته ځان نر نر کوي، هغې داسې ته نرې چې خاونې بس دا نرتوب پوره دی. خدیجه رضی الله تعالی عنها بیمار، سوال جواب یې وکړل په نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې مال خپل څادر نبی علیہ السلام په خپل را روان شو، راغی ورته وایي خدیجې زما څادر غواړي؟ او ولې غواړي؟ د الله حبیبه بیمار یم لکه وفات شمه چې ما له پکې کفن ستا څادر او زما پکې کفن. تا ترې خپله بیبي داسې ووایي ته به وایې چې ښځه ده داسې بې غیرته ښکاره زما په څادر کې او ستا کفن، تا له حیا نه درځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي خدیجې ته څادر غواړې خو که زما په سرمن دې کار کېږي چې دا سرمن وباسم چې درې کوم. د خپلو بیبیانو سره یې داسې روابط ساتئ. موږ دا نه وایو چې بیبي ته سپک وکړو، زه دا نه وایم چې د بیبي نه وینځه جوړه کړه. د بیبي به خپل ځای باندې د بیبي د حقوقو خیال ساتي، خو مور مور ده، مور مور ده. مور له ته پخپله چاپي کوه، مور له ته پخپله سر مالش کوه، د پلار خدمت پخپله کوه پخپله. هغه خپلې ښځې ته وایي زما د دې مور خیال ساته. هغې ورته وایي ټیک دی، خیال به یې ورته ساتو. نو عمر ډېر شو، دا ښځه هم لږه تنګه راغله. دې خپل خاوند ته وایي دا مور دې کېنوه او دا ټول حقونه وایي چې ما ته حساب کوي، په یو ځای وله بدله ورکړه، قیصه به ختمه شي. ته ورته دا خو دې راته ډېره قیمتي خبره وکړه. لاړ جو مور یې کېنولې، وایي مور یې چې ټول حقونه حساب کړه په یو ځای بدله درکړم ښه به دی؟ مور یې ډېره هوښیاره وه، وایي صحیح ده خو ټیم به پکې لګي چې حقونه حسابوم نو په یو ټیم خو نه کېږي، ټیم به لګي وایي ولې لګي؟ وایي صحیح ده د نن ته به حساب شروع کړو. ماسخوتن یې رازوي اوږده شو، مور یې راغله لوټه اوبه یې راوړې، د یو اړخ ته یې ورته واړولې، دی یې رانیغ شو. بله لوټه یې راوړه، دی بل اړخ ته یې ورته واړولې. دی ورته وایي ما ته څه خونه کې؟ وایي خونه مې دا ده چې په دغې کټ کې شپه تېره کړه. وایي په دې کټ کې وایي آو وایي دې کې د ملاستې ځای کم دی؟ وایي ما 2.5 کاله ستا سره د متیازو په لون کټ کې شپه تېره کړه. ته نن د اوبو په لون کټ کې شپه تېره کړه، وی مالا به ته د یوې شپې بدله راکړې، د یوې شپې بدله. هغه وی مورې مات مې که ستا حقونه نه پوره. مور او پلار سره چېرته حساب ونه کوي چې حقونه راته حساب کړه چې بدله درکړم. په هر صورت درېیم نمبر کس چې دعای نه قبلېږي هغه کس دی چې د رشته دار سره یې تعلق پرې کړي، د ده دعا په لیلة القدر کې نه قبلېږي. ترو ماما وراره مور خور لور ریرا ورځه وغیره دې کې د چا سره رشته پرې کړې ده په لیلة القدر په شپه دعا غواړي الله یې نه قبلوي. ولې؟ دې دلته جومات کې وایي یا الله ما معاف کړي. هلته دا رشته داري نه ده، دا په عرش پورې نښتې ده. الرحم معلقة بالعرش، دا رشته داري په عرش پورې نښتې ده. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الله چا چې زرا یو ځای کړم ځان سره یې رانږدې کړه، الله چا چې زه پرې کړي د خپل رحمت نه یې لرې کړه لرې کړه. ته په جومات کې دعاګانې غواړې هغه په عرش پورې نښتې، هغه هلته اوازونه کوي رشته داري، څنګه به ستا دعا کولی شي؟ حدیث مبارک کې راځي چې په غونډ قوم کې یو کس داسې ناستي چې رشته دار سره یې نالګي، الله د غونډ قوم دعا نه قبلوي. د غونډ قوم دا ډېره متعدي ګناه ده، دې نه توبه وباسئ. حدیث مبارک کې راځي من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه. چې کوم سړی را غواړي چې زما دې رزق پراخه وي او زما دې ژوند کې برکت وي، دا دوه خبرې چې څوک غواړي، دا خو موږ ټول غواړو چې رزق مې پراخه وي او په ژوند کې مې برکت وي. نو نبی علیہ السلام وی فلیصل رحمه، د رشته دار سره رشته بحال کړه. بس دا دواړه کاره به دې الله وکړي، دواړه کاره. رشته دارانو سره صلح وکړي، اختر را روان دی، قیمتي شپې ورځې ویشتمه نهیشتمه ډېرې قیمتي شپې دي، هسې نه چې عبادت هم خراب شي. حدیث مبارک کې راځي دوه قدمونه چې الله ویني نو ډېر خوشحالي،
دې دوه قدمونو ډیر اجر دی یو قدم چې فرض مانځه طرف ته اوچت شي ته د کور را روان شي او قدم دې اوچت کو د فرض مانځه طرف ته د دې دا ډیر قیمتي قدم دی او الله سره د دې ډیر اجر دویم قدم چې د دې قدم برابر دی هغه ته نه دی معلوم دویم قدم ته وایي چې حج طرف ته اوچت شي ځواب نه وایي چې عمرې طرف ته اوچت شي ځواب نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې د پورا قدم اوچت کی چې زم د رشتہ دار ملاقات کو په دې قدم کې دومره اجر دی لکه چې فرض مانځه ته قدم اوچت دا د فرض مانځه سره برابر څلورم کس چې ليله القدر کې دعا نه قبليږي هغه حسدګر دی حسدګر کینهګر چې کینه ساتي بغض او حسد ساتي حسد څه ته وایي الله یو سړي د مال ورکړي دی وی الله د دنه واخلي کمال راکې کنه دی به همیشه سړي لګي دسی ولې نه وای چې الله د دې روزي کا او مال الله د علم د دې روزي کا او مال دسی علم حدیث مبارک کې راځي چې دوا کار بچا کی کنه لاغه 51 بدنې کو نه خالی پروتي خالی بالکل صفا پروتي بالکل نیکي پکې نه جمع کیږي چې بچا کې دوا کار کم یو چې رچا رزق حرامي حرام د په 51 کې نیکي د ذکر د عبادت قبلي کې سلوي خرز د حرام نونې اثر پکې ډکی پروت نو رزق حرام د په 51 کې باندې کوي نه یو علما وايي حسدګر چې چا کې حسدي د 51 بدنې کو نه خالی پروت ولې حدیث مبارک کې راځي وإذا حسد نیکی دسی خوری کما تأکل النار الحطب لکه څنګه چې اور دا لرګي خوري لرګي دلته ته اعتکاف تناسب ته ډکه حسد یو شپه یو ورځ اعتکاف کو حسد در نیکی وخوري حدیث مبارک کې راځي دا حسد نه دی دا نیکی خری لکه څنګه چې بنده سر په چاړه خری دسی دا حسد نیکی دا حسد نمونه نتوبو بس دا سلور گناهونه شراب نمور او بلار نافرمان رشتہ دار سره نه لګي او چې چا سره دې حسد ساتي رب العالمین دې دې سلور ګناهونه زموږ حفاظت وکړي